أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وش يهودي کې بل عادت دی لو شو کی استعمال الله دا مکوي او كلما اركل عهد عهدا شديو کې ولو الله سره تورات کې مخبول ما بین کې نبذو فريقون ماته کې وړل د دوی نه بلکې اکثر د دوی چې لا یمنون ایمان د سره لرینا دې صفات نه الله ځان ساتي ورسات کې صدق د نبی او د قران حاصل بده چې اي خلکو قران هم د الله رښتینی کتاب دی محمد صلی الله علیه وسلم د الله نبی دی منلې پکار دي دواړو ولما جاءهم شکل راشد الى رسول من عند الله اذا الله دخان مصدق تصديق كون کې لما ما هم دا کتابونه چې دوی سره دي نبذ فريق هو غرزي وړلا من الذين دا چانه اوتل کتاب چې دوی کتاب ورکړی شوی دی اوتل کتاب خراب اهل کتاب اوت مناسبا اتینا معنا نیکان سو غرزي کتاب الله دغه دوه قول دی یو قولونه مو ذکر کړی تورات دی کو قران چا ویل دا قران دی ظاهر دا معنا چې دا تورات دی او چې دا راشي قران شي به فريقون ټکی څه پیدا دویم نه بس دی ویلش چې شی اول اصول کړي له ورسه به شاله ورزوا دی قران اصول کړي نو سره ورا ظهورهم دا کنه دا شاګه یاراس نه مړ شاله ورزو خلک وی کنه مړ اسما خبره دی بالکل شاله ورزو ولا کانه لا يعلمون کوئی کی پیګینا امام قرطبی سفیان ابن عینہ نے نقل کړي دوی بدا تورات دورې کوم بری کپلو کې تاو خو لیکن حلال حلال نه غنل حرام حرام کچیرتا یو سړی قران دورې کوم کپلو کې تاو په سر باندې وګرځي حلال حلال نه غني او حرام حرام نه غني دا قران غرزول دي دا قران دشمنی ده ته خدای عمل کتاب دی ورسا کې جواب د دویم سوال دوی ویل ته وای چې شعر ناروا سليمان شعر کړي جواب دا چې مقابله کړي دا وتبعوا دعات د پاغه فريقون باندې معنا دا شو وګورځول یوډلی کتاب د الله تعالی او دوی تابعداري وکړه ما دا هغه څو چې لستر به شیطانانو علی ملک سليمان د حکومت په مقابل کې شهرونه کول یا اعلی کې معنا د فی سليمان علیہ السلام دا ټول شهرونه وغیرہ راجمه کې کتابونه د خپل تخلانه کې خودل او وخت کې دې چرچا وا او چې کله وفات شو ابلیس کتابونه ناويسه د خلکو له دماغ کې دا خبر ورواچله مړ وې د حکومت چلوونو په دې شي چلولو الله پیردو اوسم دوی وایي کړه نقش سليماني بازار کې تعویذ کتابونه دي نعوذ بالله من ذلک دي کتاب ولا دا مقصد دی چې سليمان لوی ساحر او جادوګر نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سړی د سړي خوا لراغي ساحر او جادوګر اېده په خبره باندې تصدیق وکړي دا سړی په قران باندې کافر دی تمره لوی سخت ګناه ده وما كفر سليمان الله يكفر نو کړو سليمان دا خبر په سیر کې را سیر کفر وکړه به سیر د الله شخصان امام رازي ذکر کړي معنا لغوي دي کې معنا دا اړول ده اصطلاح کې باز د شیونه سره و کې د خلکو په سترګو باندې اثر وکړي شي انقلاب راوړي په دې شو ظاهري باز به کفر دغه په دې طریقه چې د بزرګانو دروازه په کې سړی کوم کو غواړي یا فلان نامدد وجلی په کار د عمر رضی الله عنه سایران وجلی و سیر اثرم لري پیدا واقع ده دا آیاتو نبی صلی الله علیه وسلم باندې کړو اګه څخه وی چې یو خدای عائشه د حساب ما بین کې انقطاع جواب دار شدا خدای عائشه نه په نور طریقو نقل راغله دویم هشام بارک دي چې هغه جرح به کې ابن قیم فرمایي چې عالم او اثبت دي دا خو مرز عمر سپن به عمر رضی حدیث بخاری کې رضی رسول الله فرمایي د شکار ما باندې نو کړی چې دماغ را خراب کړی و یو کار به منو کړی مال به معلومه ده چې شوی دی آیات نه خبر معلومه شو صاف وړاندې د حق پرس مولا به دې چاو کړ الله ته به دفاع کوي ته بخان دینا یا بغل ورته نه کینی تمړه خیر دی ودی کړي دوه خبرې هغه کړي شپږ به ته نور ورو یوځي
دلته ویل چې سليمان سیر نه دی کړی دوی سیر کړی نبی صلی الله علیه وسلم نه دی کړی لکه اوس موجوده وخت کې د شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب ابن قیم شیخ الاسلام ابن تیمیه د کوثری تقریبا ابن قیم باندې ویش اعتراضونه او کنځلي ورته کړی کله وې د مجسمه دی کله یو خبره کوي کله بل او کله بل سره دینه چې مولا قاری شه فرمایي من اولیاء هذه الامه در دې امت د لوی اولیاء او لوی اولیاء دي نیک عالم کله به تعالی شرف لانه عالم دغه صحابه له کنزل کړي دروغ کله وی عمر بارک وی شغه وی عمر دمر بدعات کړي دروغ دې عالم دفاع الله تعالی باندې فرض کو د نکړه به د قران خلاف کو حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې کله ستا په وړاندې چا غیبت شو کوي او ته دفاع وکړه الله بستاره بدن د جهنم د اور نه بچ کی د عرش ثاني بریکینی څومره لوی مسله ده مگر شیطانانو الله کفر کفر کړي او يعلمون الناس اشعار خلق له خودلو شعر وما انزل ديكم دو قول دي ما موصله نافيه یدوی ته بداریو کړه د آتش نازل شوی وال الملکین پاتو ملائکه باندې بابل خار کی بغویل کې بابل ورته څه کوي ځکه لغات جب جدا جدا و هاروت او ماروت نه میدو ام امتحان د پر راغلی و لکه وسړی چالو شي ور یو روپے په یو باندې جایز یو په دوه ناروا ایسه وسړی وي چې مولوی صاحب له په دوه ناروا بس دا کار مونږ کو څومره ناروا وکړه واخو مسله بیان کړه دا راغلی د پاره د امتحان وما يعلمان الله يدي تعليم نور کو من احد ان شاء الله حتى يقول ترديش دي دوړو په ویل انما نحن فتنه مخرغلی د پاره د امتحان فلا تکفر ځان کافر نه کوي دا اثر لري خو ورزدای نه کوي د ایست یا خطرناک شي نسد کړه دي کې ویلو یو بکواس خلکو لیکلي چې دا ملائکه زهره اسطوري له اسم اعظم ورکه خبر لاړو جنې موکړه شراب مشکل اوس می زړن بابل کار کی دا د يهودانو سوارو خبر دی او خالص دروغ دی ابن کثیر فرمایي چې دې باره کې صحیح حدیث نشته ملائک د الله نه فرمانه نه کوي آیات کونم توجیهات منسره به څو معنا کانو مدرسه معنا فیا ما موصلا ملکین هاروت ماروت ملائک دې کدا بعد ماشان دې کدا ذمہ داران دې څه چل کو فيتعلمون ذو ذکو منهم ما دې دوړنه ما هغه څه چې دایره وسره به پایمان بین الور او زوجه وما بین د شړیو د خځې داغه کې د کلي فساد نه جوړي او دا شاعر لوی مقصد دی څه په دا زنانه مرجي تربیتانو منتریانو لا یره وتابانه انګور تعویز کړي هغه وتابانه خوا کې کړي کله وتابانه دې خاون خور دې کړي کله ورندار دې کړي است جنجال پرې کورنو کې جوړ شي دا بالکل سړی د ایمان نه خلاصي دي خلکو دا مصیبتونه زګه پیدا شي چې دا جنجالونه پکې دي دي خلکو خاله ورځي ول دا مسله کوي واسم مینان له تسلی وما هم نه داخله کله الله سره ورکون کې به په دې معنی اچاله الا باذن الله مگر د الله په امر شي کې الله غوښتي ويتعلمون دوی بس دکو ما غش یزرهم چې دوی سره ورکو خیر نه ورکو دلیل په دې شاب درجیج لیکي چې کوم علم کې خیر کمی او د قشان شر به جدي دای نه ځان ساته به لیکلو چې د مخکې کتاب الله بارکی چې د خلکو دیني دي علوم لکار ویل قران پر خودي استشاله وغرزو ولقد علموا وز شر قباحت بیانې دوی له خپتاوا خمالومات لمن اشترا او چا غسل کړ دي شر لرا مالو فی الاخرته نه بيدر په اخرت کې من خلاق سیسا ولا بئس ما شرو به الله ډیر بد هغه سره چې دوی خرج کړي پای باندې خپل ځانونه لو کان یعلم نرمان کې پوي دي مخکې دوی پويږي اوس ورمان چې پوي دي اشاره ده دیلا عالم شکل علم کې د خپل علم مطابق عملونه کی دار سره کې جاهل نه پوي دی الله ودا اوس ترغیب تقوا له سیر پرې دی الله وراشي تقوا زده کوي ولو انه ما امنوا کدي خلق ایمان راوړي او تقوا د الله نه یری دي خامخا هغه ثواب چې دوی ور کې دي چې الله د خوانه خیر نه غوړو دلیل به دي چې ایمان او تقوا به شي ګرځي سیر وغره شي نه پرې ده لو کانوا يعلمون دوی په دې په پیغام تقوا باندې نه چیرته به سیر نه واخسته تقوا به سره روان دي ورسره کې جواب بل سوال دی ویل موږ څنګه تاسو خبرو منو تاسو لفظ راعینا ویلي
موږ هم استعمال کی به ایس الله وحرا ولې غلبل د نبی صلی الله علیه وسلم مجلس کې عملګری ناسو صحابه چې کله بای په موضوع باندې په نو شنو به د شوی رااینا یا رسول الله زموږ له حاصل کا څه مطلب دا خبره دوباره موږ را واپس کا چې موږ باندې ځم پویو یهود بچ کې نه سن دې بل شوی رااینا وګده به کړه څه به ویلي او قمقلا نبی صلی الله علیه وسلم به وقوف ویلي ای به وقوفا کله ورته چې ايش پونکیا سره سره سکار دی ته خوش پونکیا سړی وکامر شرط سره ول غړي بسي کله ورته راي نس مونږ لحاظ وکړه د شو حکومت په شریک جوړ کو څه مونږ ومني سبا تاسو ومنو وسم د شی وی يهود کړه څه تاسو څه مونږ منل یا راينا ایس مونږ نگهبانه دوی ویل نبی صلی الله علیه وسلم مونږه خالق دې مونږ مالک دې شرک اخره ورته نه کوله آیات دلیل بدی چې یوشي د پاره د معنا غانې نږدې ولري استعفریدا لکه حضور کی معنا دا جناب همدا عزتمند او حاضر ناظر یا ایها الذين امنوا ایمان والو لا تقولوا راعنا مو لفظ راعنا وقولوا انظرنا ويشغور من لا واسمعوا خبر واوري وللكافرين عذاب اليم کافرون نظرنا کذاب دي ورسا کی جواب سوال يهود ولې د مسلمانانو سره وړاندې الله یو قران نشي برداشت کولی ته دښمنی د قران سره ده ځکه دا خو د ایمان کتاب د خلکو له چارج د ایمان ور کوي دا نه مني اصل کې ما يود الذين د زړه خوښ نه غنیا خلک کفر شي کافرانه من اهل الكتاب چې هغه اهل کتاب دی ولل مشرکین مشرکین خوښ نه غړي څوک دا عادت به صفت دی نه اهل کتاب ځان لري مشرکین ځان لا او شرک ځان له شرک نه غنلو څه خوښ نه غني چې نازل کړي شه علیکم بتاسو باندې من خیرن سوهی من ربکم ساسو درمنا خیر په معنا د وحی اته معنا غانو باندې قران کې راغلي انت وحیدا اوس الله جواب کوي د جواب حاصل اداري چې دا وحید الله فضل چې چاره ورکینو پتی کې چا څه کار دی عربو کې الله رسول الله پیدا کی دله ورکړه کنه بزاد الله خو کړ دی اهل دی نبی صلی الله علیه وسلم اهلو حدیث کې راځي صاحب د نظر ته نیم نقل کړي چې دا ټول مخلوقات الله پیدا کړ په مقتهم ټول سره الله ورانه رااله خو چې کله نبی صلی الله علیه وسلم به کې ولیدو نو استزان لرانه دې پر نبی دومره الله لګران دی نو الله دې ګران سره له ګران کتاب په کار دې شوري ګوري عبد الله بن مسعود چې پوښتنه وکړه وې موږ څنګه معلوم چې الله موږ سره مینه شته او کنيشته هغه ویلې دا خو نشدي جواب دی فانظر الى محبتك مع القران قران سره دې مینه وګوره تو قران سره دې مینه او د الله سره مینه راکو قران سره دې مینه نه د الله سره نشته والله يقص الله خاص کوي په الله ما چاله شو غاړي والله الله تعالی چې خاوند فضل الله العظیم لوی دلیل دی بدی چې قران لوی فضل الله وی چاله ورکو بل ځکه فرمایي په دې معنی خوشاله شي او خیر مما یجمعون دنیا کې خلک ډیر شي نه راځي مکه الله ما تاسو قرآن درکې تاسو به خوشالي کوئ ورسره کې بل جواب سوال يهودي ویل مړه دا څنګه دي شپارس میاشتې بیت المقدس څخه کې اوس پر بل طرف باندې راته شو دا موږ منو آیات کې الله جواب کې د جواب حاصل لا چې زموږ اسمان نه د الله دی موږ د الله وي څنګه امر موږ د الله کې موږ به منو مخکې موږ امر کړو چې دی خو مونږ وکړي وسی امر د شو کې دي کې الله سره د چا زور دی دې مثال خارج کړه لري لکه ته ډاکټر لاړې ستانف وغیرہ دې برابر کړو وی بس تاره نسخه ولیکي به چې ورشنه به تا نه لکی به دی وخت کې تاره بل نسخه ولیکي نو آیا دې ډاکټر سره د مریض چیر کولې شي چې مخکې راغله نسخه ولیکل اوس دا نه مخکې ما کې عمر سره نسخه رااله وس ما کې دا مرز راغله دا بل نسخه مال په کار ده موږ مریضان یو زموږ د اصلاح لپاره الله قران بس جيب جيب را لګي د علاج څوک ډاکټر سره اعتراض نشي کولای نو بس الله سره د اعتراضونه سره نه کوي نس به ډیرو معنا غانو باندې راځي قران کې نس پښتو کې نشته چې انکار کړي بالکل دې دې ورسې مقصد بیان کړي چې مخکې کتابونه موجود دي نو قران ولا راغله دې کې غرواله دي چا 500 آیتونه دي چا وی شایتونه دي چا وشل چا سوار لاس چا ویل چې لفظ معنا دواړه منسوخ بعض الفاظ منسوخ معنی وي بعض معنا منسوخ لفظي
زه به ان شاء الله غراضي یو عالم دی بارک پنځه جلد کتاب لیکلی د قران د نسخ مبارک ما ننسا موږ نه ختمو من آیت یو آیت انن شای ازدیاد وباسو نأتی بخیر منها مگر راوړو موږ ورته غینا مثل آیه مثل لغه په ثواب کې کوم آیات چې منسوخ کې یا مستعار حافظین لړ کې بل چې راوړو هغه به دینه سوچنده غوري نو چې سوچنده غوري ولی به اعتراض کوي وز جواب دی ټول شینو باندې چا قدرت دی د الله بس دا قدرت من ذات غواړي چې شي یا کولی شي مخکې د شامر کړي او شه د شامر کړي علم تعلم ایتن پویږي ان الله علی کل شیء قدیر یقینا الله تعالی په هر شی باندې طاقت والا دی دین دلیل د زمکو اسمانونو اختیار چا سره دی الله سره مونږ هم د الله یو دغه اختیار من ذات چې چاله څه امر وکي هغه مني مخکې امر د شکړې او څه امر د شکړې سر څوک جنجال کوي دا جنجال خلای به ځای علم تعالی مې تنه پويږي ان الله یقینا الله تعالی چې له ملک السماوات والارض خاص غل حکومت د اسمانونو د زمکې دی وما لكم نشتا سر من دون الله سوا الله من ولي سدوس ولا نصير نكم کی ولي هغه سویل شي چې جنجال په وخت کې راورسي انتقام والی نصير هغه سویل شي چې ورسې انتقام والی ورسات کو صلی الله ادب ورګي چې اے خلکو د محمد صلی الله علیه وسلم ډېر احترام ساتي الله په ډېر خپکیږي دی بنی اسرائیل د موسی به عزت وکړه الله برباد کړه تاسو هم برباد شي دایت مقصد داري چې کم سړی د نبی صلی الله علیه وسلم احترام نه ساتي الله دا کافر شي څومره سخت خبره ده د نبی رسول سنت پر یوڅوک ملنډي کوي د نبی رسول سنت پر یوڅوک استهزاء کوي بزاد ایمان نخلاص سورہ انفال کې مل نه دی ویلي سنت د نبی له فتنه نه و شردا فتنه دی مل لراله چې و دی ویل الله ته کافر دی ایمان نخلاصي نبی چې کوم شعر اورل بس سترګو یې منی ام تريدون آیات سوال ان تسالوا رسولکم چې سوال کوي د خپل رسول ساسونه بیزیا د رسول اجابت کوي کوم الله یې مړستا رسول دی قدر وکا صحابه قدر کړو چې قدر وکي چې بس تاریخي قدر کړي سم فدایانو د نبی صلی الله علیه وسلم کما سئلا لکه څنګه سوال کوي شو د موسی علیه السلام نو وړاندې چې الله مخامخ راولا نو دوی ورکه پر ابي باندې سوال وشي څه چل وشي جواب ومن يتبدل الكفر چا چې بدل کې واخص کفر بالایمان په مقابل د ایمان فقد ضل یقینا دا سره په گمراه شو سوا سبیل دني غلاري نبی پر خود له بل خواروانه دل گمراهي ده کنه ده ورسا کې جواب د سوال او يهود رضا جوړ دي دا يهود موږ سره به تر څو وخت پورې جنگي ګل الله شکل دا ټول ملت کافر کی ته چې يهودان کړنو باس بیا بدرنا اسلام پورته کی کبدی کې یو بچي مسلمان پاتې الله یې پریدي مونږه کلک شه الله یې ورته ود کثیرن الله یخو غنی زید من اهل الكتاب دی يهودن سواراونا ارمان چې تاسو گمراه کی مرتدم کی من بعد ایمانکم رسل تاسو د ایمان نه کفارم بده شال شی به کافر الله ایمان می درکړي دی واغه پریدي کافر کیږي دا ولی دا کار يهود نو ولي کوي الله یو حسدن کنه دوی حسد کوي مؤمنانو سره مسلمانانو سره قران سره دوی د قباحت د پاره ویني من عند انفسهم او حسد نه دوی نه راوته دي حسد دا معنا یو نعمت الله تعالی ورکړي الله دنه والا مال راکې کنه راکې نه ناروا ده نیک اعمال د شي بربادي لکه چاړ چې سړې پښتو راکای نیک اعمال د شي بربادي لکه څنګه چې ور بلکې ولرګي به ورواچوي ورسره برا شیخ الاسلام ابن قیم بیل کی دا حسدګر د حسد نسړې کله بچ کیږي الله له بزان سپاري تقوا بزان کې پیدا کی صبر و پیدا کی توکل به پیدا کی داغه مقابله نماز فارغ کی روشي ونسه صدقه بور کوي احسان بکوي مال د خیر او شر الله غړي داغه سرمنی کی کوي حسد به خلک وری کوي امام رازی وي د مشری سره د خلکو مینه ده چې مشری تیوالي نه حسد کوي د الله په تقدیر باندې اعتراض کوي د خلکو نه خدمت غواړي چې داخله د همیشه زما خدمت کوي زما سپلی برابرې چې کله برابر نه شي عزت کې راشي نه اوس وی پویږي بنا کړه جواب من بعد ما تبين اور سيدنا شک کار شو لهم الحق الى حق بکنه کوي وسپو مخواړوي ځان خپه کوي سره چانه وران خپه شي کنه تندري شوران
حتا یاتي الله تر دې چې الله راته کوي به امر په خپل امر. بعض علماء لیکلي آیات منسوخ دي په حکم د جهاد. جهاد چې راغی الله یې معافي مکوي، اوس هغه په سر باندې گزار پکار دی. فهم قول لري آیات اوس منسوخ نه دي. دا مرتبه دعوت ته دعوت کې الله یې معافي وکړي، کني منی به ورسره بس اسلحه راواله. ان الله یقینا الله تعالی چې علی کل شیء قدیر، فار یشمنی پر طاقت والا دی. طاقت الله ډیر اوچت دی. دا جواب د سوال یې الله من به د يهود مقابله څنګه وکړو؟ سره واسنه نشته. الله عزت طاقت نرم کنه زه به درکم. و ساعت کو ترغیب کې است اعمال الله يهود چې کله مقابله کوي الله یې منزل لك شور کوي. واقیموا الصلاه پابندین منځونه کوي، واتو زکات ورکوي. زکات ولي ویلي؟ يهود چې عمل داخل شنه مال راخور کی، د مال د وجنه ملت څخه برباد کی. مالداران الله وی زکاتونه ورکوي چې غریبانان په ملک ورک شي. معنا دا مالداران چې ویل زکات ورکوي هغه د يهود د پیسو به څه پروا ساتي. نن خو د خلکو زکاتونه باندې کړی يهود دې موقع نه ایسه پیداوالي مال را خوشي کی چې کوم انسانان زکات ورکوي هغه بدنامي شي. ورته خو پلانونو سره کومه کوي، ته پلانونو سره کومه کوي، ته زکات لګي زمون پلاس باندې به لګي. وصلی الله چې کم کار دنه کوي کوي زما سره بدلشتا. وما تقدموا حاجتا سمخ کې لګي له انفسکم د خپل ځانونو لپاره من خیر اند شرط برابر. آیات کې دوه خبرې الله وکړي. یو عمل چې کې له انفسکم ځان لبه کوي، څنګه چې پر دې بل چاره پاره وکي. اوس ختم وکي سبقونه وې ثواب فلاني لو بکیر و غلم وبکو. الله ویل انفسکم خپل ځان غم وکا. د بل چا غم کوي خپل غم دې پرې خودلې. و من خیر عمل بری کړي د شرط برابر. اشرف علی تنوی رحم الله فرمایي قسم په الله چې د خلکو قیامت سختین دلیدلې کې سختی ولیدله یو نیکی به مور لورنه کی څنګه درې پردي وجرو کې دا ثوابونه د خلکو له بکی دا غنی کلم بکی مور لم بکی غلم بکی تبګه سم د جنت الفردوس صدر راغلي دي. الله ویل انفسکم خپل ځان غم وکا ته کوم اندازه ولا سره جنتی غنل جهنمی تجدوه معنا تجدو ثوابه ثواب به مند کې د الله سره. الله باندې پنان راځي صاحب عمل پنان راځي. رسول الله فرمایي د ظریف اندازه باندې عمل چې مؤمن وکي الله لوی لکه د غرب اندازه. مؤمن عمل د الله سره ډیر اوچت دی. تاسو دا نه سره ولاړ دی قران راشه معمولی مګنه الله دې لوی ثواب له ما سره خنیت بصفا کی. ان الله ما تعملون بصیر یقینا الله پاک عمل چې تاسو کوي لیدن کړي. ورسات قبل رد يهود وي جنت تبع سړي چې هغه يهودي وي نصارا وي هغه سړي وي چې هغه نصراني. الله پیرو دغه هاتو برهانکم دلیل راوړي شي دا خواهش دی. تا خو دلیل میدان دی دلیل خبره وکړي. قالو دی وي يهودي وي نصارا وي جمع شوی په قالو ورس او د پاره تفصیل دی. لن يدخل الجنه ارجز بداخل نشي جنت لرا الا من كان هودا مگر هغه چې يهودي او یا نصراني. تلک معنی یوم الله ودای دوی خواهش دی هشر معنی دی خواهش دی. قل هاتوا برهانکم راوړي دلیل ان کنتم صادقین کوي رښتینی پر مخکې عقیده کې دلیل پیش کړي قران او سنت نه. ورسا کې جواب د سوال ها يهود ویل چې موږ جنتین نه یو نصارا ویل چې موږ نه اخر دې شو الله د توحید عقیده والا هغه سړی چې داغه عقیده قرآن او سنت برابرۍ دا که ارڅو کیناري نه کې زنانه عالمي کومي بس دا سړی والله جنت لبوش بلا درست سره. من اسلم وجهه چا چې تسلیم کړه خپل مخلاله ذات مخویل زګر عزت من اندان دی. وهو محسن ابن کثیر لکی برسه حال چې د توحید عقیده والا ذکر عمل د قبل د پاره اساسي شرط توحید. فله اجره دل اجر ده عند ربي د رب سرا ولا خوف النبي رهي بدي من ولا هم يحزنون النبي داخل غمجن غم بالکل نه کوي. وسو يهود نو سوار خپل کې مسخ اختلاف لري. مؤمنان الله تسلی ورکي چې دوی د اتحاد نه ګورونه ډار شي. شر دالو اتحاد وکړي منافقان جمع يهود جمع نصارا الله دوی خپل مابین کې وبل سم خوري اسی صرف سامخ لبلا کولاړ دي. وقالت اليهود قالت ویل الله دا خبره ده کښه خبره ده یا په اعتبار د طائفه يهود ویل دي ليس دین نصارا نه دین نصارا علی شین سپاق دین پاک دین ندي
وقالت النصارى الله النصارى ولدي چې يهود نه دي علی شین څه په حق دین شی باندې خو شی دی لیکن حق دین نه دی دی پیرت کې په دی اوس په سوال کې انداو معذوري کړي نه پوي وي جواب وهم يتلون الكتاب وحال لا شدلوا الكتاب كذلك دقشان قال الذين وينا کړه چې لا يعلمون شنه پويږي مس قولهم ذي وينا غندي مکه مشرکان ایو شمون جنتین نفالله يحكم الله وفيصلوا کې دې ما بین کې يوم القيامه د قیامت فورز فيما پاتې کې قانون فيه يختلفون شدي هي کې اختلاف کړي دي جنتین بجنت دلار جهنم میں جهنم لا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه